قرآن وی چې خزدی د کورم بار نوزی بلکې په کور کې دم په زور زور نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه خوا پردې سړې وانه د دې ملک د آزادۍ دا مطلب دی چې ملک د دومره ازادي دی وشي چې کله ملک خزي غول پس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه لیکي هلي احترامات تاسو ورو تاسو همدرد امیر جاوید یم. ګرانو ملګرو د مولانا بیلیګر صاحب رحمت الله علیه یو ورکوټ شان کلیپ ته دی اوسنی دور پورې نو دغه بیان د سره ووري خامخې ووري ډېر اهم دی. الله خوشاله آباد لري. ډېر زیاته مننه. ډېر اهم مې ګڼلو چې تاسو سره شریک کړم. د لوی الله په امان. چې ملک د دومره ازادي دی وشي چې کله ملک خزي غول په سر تپید څوک دی ورته خبره نشي کولی. اول تاسو په ایمان وایي چې اور او به یو ځای چلیدی شي. اور او به یو ځای وخت تېرولی شي نو ښځه او سړی خو اور او به دي. ښځه او سړی اور او به دي. ورشه د ټلیفون محکمې بیړه تباه شوه چې کله نه یې جینکۍ پکې کیلو. زلمي هلکان اپریټران او ځوانې پیغلې جینکۍ په یو سیټ کې نولې دي. رنګ ورته کېږه 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 چېرته ورک وې وایي جي بیزي یم. اوس بیزي ټکی داسې دی چې ته نه ورتلی شي او نه اسچینج کتی شي او نه پته لګولی شي چې دا بیزي بیزي په څه کې وې. او د بیزو بچیا په څه کې بیزي وې خو د کاونټرې سره بیزي وې که په اسمبلی کې چې ورسره دغه لونډې کېنولې دي دا اسمبلی والا به باس کوي که د دغې کاونټرو په تماشه به وي. نو هغه وایي چې په اسلام کې د پردې تصور نشته. دا جواب ما ته نه دی پکار. دا هغه د اسمبلی او د سینټ مولیانو ته پکار دی چې هغه ورته ووایي چې قرآن کې د پردې تصور خو څه کوي. قرآن وایي چې په ښځه دی د کورم بار نه وځي بلکې په کور کې دم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه خوا پردی سړی وانه. د دې ملک د آزادۍ دا مطلب دی چې ملک د دومره ازادي دی وشي چې کله ملک خزي غول په سر تپید څوک دی ورته خبره نشي کولی.